2020 کې هم د متحده ټریډ یونین سره ولاړو او په 2021 کې هم د ورورولۍ هغه فضا جوړه کړه که شکریه یې ادا کوم دا کمیږي خو ما سره الفاظ نشته چې د دې شکریه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو د پروګرام بټخیلی आवाज سره زه یم ستاسو خپل کوربه سلمان یوسف. قدرمنو کتونکو امید لرم تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله په 15 دسمبر چې د بټخیلی په بازار کې کم ټول ټاکنې وشوې کم انتخابات وشو په دغه انتخاباتو کې چې کم دوه کاندیډیټس ترمنځ کم کانټیداره مقابله وشوه په دغه کاندیډیټس کې د متحده ټریډ یونین لاړخه زوار خان د چا انتخابي نشان چټینکو هغوی برخه اخیستې او ولې بل طرف ته شاکر الله خان څوک چې د تاجر دوست پینل لاړخه نمایندګي کوله د هغوی چې کوم انتخابي نشان نو هغه چاند تاروه د دواړو کاندیډیټس ترمنځ چې کوم دی یو کانټیداره مقابله وشوه خو په دغه مقابله کې د متحده ټریډ یونین زوار خان د چا انتخابي نشان چې ټینکو دوی په واضح برتري دوی ترلاسه کړه د کمې په وجه باندې چې دوی د بټخیلی د بازار کم چې د ایشه د ټولو نه اوږد بازار ګڼلی شي د دې صدر وټاکلی شو. زوار خان را سره ناست په دغه سلسله کې راغلي وغواړو چې دوی سره په دغې اړه باندې خبرې اترې وکړو. زوار خان د ټولو ناول خو د بټخیلی اواد لاړخه د بټخیلی د ولس لاړخه په تیره د ټولو تاجرانو لاړخه تاسو ته مبارکي ویمه او بیا راته دا ووایه چې یاره تاسو دغې ګټې ته دغې فتحې ته په کم نظر باندې ګورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان یوسفزئی اول ستاسو او ستاسو د چینل بټخیلی आवाज ډېره شکریه ادا کوم چې کم از کم زموږ خواله راغلی او د بټخیلی د تاجرانو د आवाज الحمدلله ستاسو د سکرین ستاسو د شیشې په نظر باندې به انشاءالله دا د لړۍ ته خوی کېږي. ستاسو ډېره مننه او شکریه. د بټخیلی د بازار الیکشن په 25 دسمبر وشو او د دې نه مخکې هم دا الیکشنې شوي دي. مونږ ته یو کال موقع راکړې شوې وه په هغه یو کال کې الحمدلله مونږ خپله کارکردګي تاجرانو ته ثابت کړې وه د الله په فضل و کرم سره ځکه چې مونږ په هغه تیر ځل باندې کم الیکشن شوی نو په هغې کې تقریبا 1663 ووټ هغه اخیستي او 1663 ووټ مونږ اخیستي وو خو بیا د ملاکنډ انتظامیې هغه فیصله داسې وکړه چې یاره یو کال له به مونږ د موقع د زوار له ورکړو او آینده دپاره چې کله یو کال پوره شو بیا به الیکشن کېږي. زه د بټخیلی تاجرانو ته په دې پرامنه الیکشن باندې په دې ښکلې منظم طریقه باندې چې وشو نو زه مبارکباد د بټخیلی بازار ټولو تاجرانو ته ورکوم. په بټخیلی د بازار تاجرانو الحمدلله یو خو په دې کې کارکردګي داسې ادا کړه چې د هغوی پکې اوس هغه دلچسپي پیدا شوه په دې طریقه باندې چې یاره زموږ دغه اواز د اوچتېدو دپاره زموږ دغه سترو ستونزو د ختمېدو دپاره یو مؤثر اواز خدای پیدا کړو. نو الحمدلله د هغې نتیجه په دې 25 دسمبر باندې تاسو څنګه ووې چې الحمدلله تاجرانو دومره اعتماد وکړو چې په دې کې به مخکې پینل ودرېدو نو هغوی به ووټونه تقریبا رنر اف دا اخیسته. الحمدلله موږ په واضح او په زبردسته کامیابي دا حاصل کړه چې تاجرانو 738 سیټ الحمدلله موږ له راکړو نو زه د هغوی ډېره شکریه ادا کوم. ټیک شو جي څنګه چې تاسو ووایئ چې تاسو تقریبا 738 ووټونو باندې بری ترلاسه کړی دی تاسو ته هغوی ګټه در وسپارله تاسو له فتحه درکړه په تاسو باندې اعتماد وکړو تاسو یې د بروسې په تاسو باندې وکړه نو تاسو په خپلو خبرو کې هم دا ذکر وکړو چې یاره تاسو محنت کړی و په دغه محنت باندې راته لږه رڼا واچوئ تاسو کم کارونه د تاجرانو دپاره کړي دي په تیر یو کال کې د بازار د ترقۍ دپاره تاسو څه کړي دي او د دې نه علاوه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یاره تقریبا 28 کاله چې کوم دی شاکر الله خان په دې بازار کې چې کوم دی هغوی د صدارت هغه څوکۍ هغوی سنبال کړي وه د هغوی په هغه کار باندې کم چې هغوی هغه مشري وه په هغې باندې لږه رڼا واچوئ او زیاتره خلک داسې هم دي په بازار کې چې هغوی ته دا پته نشته چې تاسو په تیر یو کال کې کومه کارکردګي ده نو دغه زموږ کتونکو سره شریک کړي. سلمان یوسفزئی په کار باندې به بحث وکړم چې الحمدلله هغه کار کړی وی نو زه یم چې د متحده ټریډ یونین ته به چېرته سپیس نه وی میلاو شوی چې هغې د بټخیلی بازار کې د الیکشن انعقاد یا د هغې کې حصه اخیستې وی. د کارکردګۍ په حواله سره به د یو کال کې ما دا کار کړی دی الحمدلله چې د بټخیلی په بازار کې څومره لکه د مصریانو طبقه ده د
کریانه سټورو طبقه ده، د سبزیانو والا ده، د ریړو والا ده، ایون دا ده چې قصابانو د ترکاڼانو چې څومره لکه مختلف دي، نو الحمدلله ما په هغې کې دا کړی چې ما د هغوی نه یو صدر اخیستی و. په دې باندې زه د الله شکر ادا کوم چې هغوی زما سره ډېر کلک او مضبوط ولاړو. بله دا چې ما داسې نه کوله چې یاره بس یو د بازار صدر شو بس دا هر څه دی او دا به د هغه په سر ما کوشش دا کړی دی چې مونږ وی چې مونږه تقسیم شو، خو په داسې طریقه شو چې د چا کومه خدمت راځي، د چا کومه منډه ترډه راځي، چې د هغې رصد په ډېره ښکلې طریقه باندې کېږي. ما په منډای کې الحمدلله منډای کې ما صدر جوړ کړو، دا تر اوسه پورې چا نه و کړي، دا ما په دې یو کال کې کړي چې په هغې کې زموږ سره خان نواب او سیراج او زمونږ ذاکر رور زمونږ سره راسره و. بیا د هغې دغه کارکردګۍ په وجه ما خان نواب د ځان سره په دې خپل پینل کې مو واخیستو. الحمدلله ما په دې یو کال کې دا کار کړی دی چې ما د مندرین والا د پل څوکۍ پورې چې کوم ټریډ یونین د هغې پروګرام نه و، ما په هغې کې د هغې دپاره الیکشن وکړو، ما په هغې کې د هغې دپاره صدر جوړ کړو، جنرل سیکرټري مې جوړ کړو. د هغې دپاره ما دا غوښتنې وکړې چې یاره کم از کم چې تاجر څومره مضبوطي څومره منظمي، نو انشاءالله تعالی که ژوند او خیري دا به د دې علاقې د دې کلي د دې وطن دپاره د خیر ذریعه وي انشاءالله تعالی. بله خبره ورته زه دا وکړم چې د سټریټ لایټو دا کار الحمدلله دا تقریبا دا په 2021 کې وشو. په کار دا وه چې دا 27 سال مخکې شوی وی. ما الحمدلله دا کار وکړو چې ما د بټخیري په بازار کې تقریبا د خپلې مینې نه او د خپل ایم پی ای ګریوان کې ما ګوتې ورکړې. ما د هغې دپاره د 6.5 کروڑ روپو د سټریټ لایټو بندوبست په دې بټخیري بازار کې وکړو، تقریبا 300. د بیوټیفیکیشن په مد کې هم دا کار ما وکړو چې د پټلۍ دا کم دواړه کنارې چې دي دې ته به ګریډونه هم لګي، دې کې ډرین هم جوړ شو او دا به الحمدلله د ټریفک دا کومه مسله چې په بټخیره کې ده چې کله دا دواړه پټلۍ جوړې شي نو الحمدلله دې سره به د ټریفک دا رواني الحمدلله که ژوند او خیر دا به جاري او ساري د خیره. بله د ټي ایم ای په حواله سره ورته زه دا ووایم چې د ټي ایم ای په حواله سره تقریبا په 25-26 سال کې لکه چا د دې متعلق څه نظر نه دی کړی. ما ټي ایم ای دومره فنکشنل کړه چې په ټي ایم ای باندې ما کمې د 25-26 سالو بندي نالۍ وې د الله په فضل و کرم سره ما هغوی متحرک کړه او د بټخیري په بازار کې د صفایي هغه نظام الحمدلله ما کلیر کو. په خپل ایم پی ای باندې مې دا کار هم وکړو، دا کم نوي اکویپمنټ چې راغلي دا نن ته یې چې دا ډسبینې په بټخیري په بازار کې خورې شوې، د هغې دپاره سوزکي راغله، د هغې دپاره دا غټ ګاډي راغله، دا غټې ډسبینې راغلې کوم چې لوډر به هغه اوچتئ. الحمدلله دا کار ما وکړو. د ټولو نه غټه خبره ورته زه وکړم چې موږ دلته په بټخیري بازار کې د چیمبر اف کامرس پروګرام نه او ما د چیمبر اف کامرس دپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې و. الحمدلله که ژوند او خیري په ډېره لږه موده کې به تا ته اندازه ولګي چې چیمبر اف کامرس دا کوم پروګرام ما وکړو نو زما د بټخیري تاجران الحمدلله چې د دنیا سره به هغوی کم روزګار کوو چې په مینس کې به کم د هغې او هغه یو کس و انشاءالله تعالی د هغه کس هغه دغه ما لرې کړو هغه به د دنیا سره په خپله باندې انشاءالله تعالی رابطه کوي که ژوند او ټیک شو جی. تاسو خو چې کوم د کارونو دا سلسله واضحه کړه بیان هم کړه، یقینا ډېر زیات کارونه تاسو کړي دي، نو آیا د دې خو دا وجه نه وه که نه چې تاسو ته یو کال ټایم میلاو شوی او تاسو وایي چې یاره راشه دا خو موقع ده چې را روان وخت کې د دې خلکو نه چې کوم دی زه ووټ والم اوس چې کوم دی تاسو ته چې کوم دی پوره یو پلیټفارم میلاو شو، نو آیا تاسو به د خپل کارونو نه کم تسلسل چې دی دا به همدغه شان برقرار ساتئ او که نه اوس لږ ریلیکس شوئ څه وایې ته؟ نو سلمانه الحمدلله تاجرانو چې کوم اعتماد کړی دی که ژوند او خیري او اعتماد چې دیو کړی دی نو موږ به کوشش خپل دا کوو د متحد دا ټریډ یونین د پینل چې کوم ملګري دي الحمدلله مونږ دا نه دي کړي چې یاره بس صدر به نال انانالي او بس چې د هغه څه خوښوي نو هغه به کېږي نه. مونږ د دې دپاره د مجلس عملې یو پروګرام جوړ کړی دی چې یاره د دې بازار نه به مونږ د تاجرانو د یو مجلس عمله جوړو او په هغې کې به انشاءالله تعالی په مشاورت سره فیصلې کېږي. بله ما ته یو خبره د دې سره بله رایاده شوه چې د سیکیورټي نظام الحمدلله ما داسې ټیټ کړی چې په دې یو کال کې په بټخیري په بازار کې څوک دا نشي ویلی چې داسې یو غلا د دوکان نه شوې ده، داسې یو نور څه شوي دي. نو الحمدلله زه د هغه خپلو سیکیورټي والم ډېره شکریه ادا کوم چې ډېر په ښکلې طریقه سره موږ دا یو کال ډېر زبردست چلو. باقي تا دغه خبر وکړه چې یاره دا تسلسل به جاري، نو زه خپلو تاجرانو وروڼو له دا تسلي ورکوم چې انشاءالله تعالی د یو کال کې چې کومه کارکردګي وه انشاءالله تعالی دا به په دې 4 کاله کې که ژوند او خیري د هغې په ډبلي او تربلي او انشاءالله تعالی چې دا تاجران به انشاءالله تعالی دا ییني د خیره سره. بله دا تقریبا د ملګرو دغه وکړو چې په بټخیري په بازار کې 8 ټرانسفارمري الحمدلله ما په دې یو کال کې لګولي چې په هغې کې 200 ټرانسفارمري دي،
300 دي او یو 50 ترانسفارمر دی. کومه د بجلی دا مسله چې زموږ را روانه ده نو په دې کې زما د خپل منیسټرانو سره د شکیل خان سره او د جنید اکبر سره خبرې اترې روانې دي. ان شاء الله تعالی د کم ولټیج دا کومه خبره چې ده دا به که ژوند او خیر ډیره زر حل شي ان شاء الله تعالی. ټیک شو جی تاسو یقینا ډیر زیات خدمات دي د علاقې لپاره د تاجر برادرۍ لپاره. څه غنې تاسو پر روان وخت کې اوس تاسو پلانینګ سره تاسو په کم منصوبه باندې او په ربیا د خلکو نه ووټ واغستو تاسو صحیح اراده ده روان وخت کې به د تاجرانو د خوشحالۍ لپاره د بازار د ترقۍ او سوکالۍ لپاره به څه پلانینګ تاسو څه به کوئ تاسو؟ زمونږ خو یو لکه خبره ده د سلمانه چې زمونږ د بټخیري بازار الحمدلله دا تقریبا 3.5-4 کیلومتر باندې محیط دی. یو خو به دې کې موږ دا پروګرام کړی چې دلته د سیف سټي کوم پروګرام چې دی د CCTV کیمرو باندې دلته زمونږ ډېر داسې واقعیات لکه په تیر مخکې وختونو کې شوي دي. موږ وایو چې د دې دپاره ځای په ځای باندې CCTV کیمرې ولګي چې یو خو زمونږ انتظامیې ته چې کومې ستړې ستونزې رامخکې کېږي نو د هغې به نشاندهي ډېره زر کېږي. بله که ژوند او خیر زمونږ دا پروګرام هم دی چې دلته زمونږ تاجران ډېر قابلان دي ډېر تکړه دي چې دلته موږ د خپل ضلع ته د تجارت سره د واړه صنعتونه راوړو چې کم از کم د هغې سره حکومت ته دا ډېره ګرانه خبره ده چې هر سړي له نوکري ورکوي چې صنعت راشي نو د دې سره به خاندانونه انشاءالله تعالی په روزګار شي. نو که ژوند او خیر دا به هم زموږ تاجران ډېر زر ویني چې دلته دا واړه صنعتونه راشي نو د دې سره به خلک ډېر زیات په روزګار شي او د دې علاقې کې چې دا کومه د منشیاتو د حالات کم شروع دي نو زموږ نوجوان چې په دې کې څومره په تیزۍ سره شامل دی دا خو د دې وجې نه ده چې بېروزګاري ده. زموږ ډېر تعلیم یافته نوجوانان ډېر د بېراروۍ شکار کېږي نو که ژوند او خیر هغوی ته یو داسې لاره میلاو شي نو چې روزګار د سړي سره وي نو انشاءالله تعالی زه هم دغه طرف ته به هغه نه ځي د خیره سره. ټیک شو جی په اخره کې د بټخیلي د بازار چې کوم تاجران دي هغوی له یو وړوکی شان پیغام ورکړي؟ زه د بټخیلي تاجرانو ته دا یو خبره کوم چې انشاءالله تعالی د متحده ټریډ یونین کومه کامیابي چې ده نو دا ستاسو په وجه شوې ده. تاسو به د متحده ټریډ یونین سره که ژوند او خیر دغه شانتي شانه بشانه چلیږي دغه شانتي متحده ټریډ یونین تاسو سره چلیږي. کمې ستړې ستونزې چې راځي انشاءالله تعالی دا به په یو بل سره په مشاورت سره انشاءالله تعالی کینو او حل کوو. ډېره مهرباني. ټیک شو جی ستاسو یو جهان مننه د قیمتي وخت راکولو. قدرمنو کتونکو الله دې وکړي چې زوار خان چې کوم پر روان وختونو کې کوم سوچ دی کوم منصوبه بندي ده د بټخیلي د ولس لپاره د بټخیلي د بازار لپاره الله تبارک وتعالی دې دوی به دغه خپل مقصد کې کامیاب او کامران کړي. قدرمنو دا زمونږ نننی پروګرام امید لرم تاسو به ډېر زیات خوښ شوي. مالا سره د مالا کیمرامین احسان یوسف راکړي اجازت. الله مسپارم خاد آباد بریالي اوسئ.